مکه معاهده دا معاهده ولې وشوه؟ په دا کې کم ملک ته زیاته فائدہ ده او کم ملک یې حمایت کړی دی. راځئ چې پوه کړو. په ټول نول دا معاهده ته انعام ورکړو چې مکه جوائنٹ ډیفنس اګریمنٹ دې ته مکه نامه ولې ورکړه؟ ځکه یې ورکړه چې دا معاهده پرایم منسٹر اف پاکستان او د ترکی پرایم منسٹر هغه چې کوم دستخط کړی و هغه په مکه کې کړی و. اکثر خلک وایي چې دا معاهده مطلب دا شو چې دا به د مکې ډیفنس کو. د دې مطلب صرف دا نه دی چې دا به د مکې ډیفنس کی، بلکې دا صرف دا چې دا په مکه سیټي کې د اګریمنٹ د ټریټي وشوه. نو اوس دا معاهده ولې وشوه؟ دا معاهده څنګه وشوه؟ د دې معاهدې مطلب دا دی چې که چېرته په یو ملک باندې اټیک کیږي نو بل ملک به د سپورټ ورکوي. یعنی دا به داسې تسلیم کیږي چې فار ایگزامپل انډیا په پاکستان اټیک وکړو، دا مطلب دا چې انډیا په ترکی هم وکړو. په سعودي عرب باندې ایران اټیک کو، مطلب دا شو چې دا اټیک په پاکستان او په ترکی دواړو باندې وشو. چې په یو باندې اټیک کیږي ابل ودا غواړي چې د اټیک کومه وشو نو هغه سپورټ ورکوي. اوس اکثر خلک څنګه کوي د سپورټ به څنګه وي؟ آیدا با ډایرکټ د اټیک کوي نه. د دې معاهدې خپل انټرنل پرنسپل دی، خپل اصول دي چې دا څه معنی چې صرف پاکستان په انډیا په پاکستان اټیک وکړو یا فرانس په ترکی باندې اټیک وکړو، سعودي عرب به ډایرکټ ورځي او هغه په اټیک نه. د دې خپل انټرنل پرنسپل دی، خپل اصول دي. او اصول چې کوم دي د عوام د پبلک ته شو کړی نه دي. اوس اکثر خلک دا وایي، اکثر ملکونه هم دا وایي چې دا معاهده د ایران اگینست وشوه، د ایران خلاف وشوه. خو د ترکی پرایم منسٹر او د ترکی چې کوم وزیر خارجه دی هغه دا بیان ورکړ چې دا د یو ملک مخالف نه ده، بلکې دا د هغه ملک مخالف ته چې څوک په د درې ملک باندې اټیک کوي. او ایران دا خبره تسلیم کړه چې دا زموږ خلاف نه ده، بلکې ټول ملکونو دا خبره وکړه چې دا د ایران خلاف نه ده، بلکې دا د درې ملکو ترمنځ یو معاهده شوې ده چې په دا کې به د باهمي تعلقات چې کوم هغه به سترنګ کیږي. بلکې که تاسو ته پته وي په 2025 کې د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ معاهده شوې وه الریډي. هغه معاهده دا وه چې په ما باندې اټیک کیږي هغه به داسې وي لکه په تا چې اټیک وشو. خو اوس په 2026 کې ترکی هم د دې خبرې وضاحت وکړ چې موږ دواړه یو ملک یو، یعنی چې په یو باندې اټیک کیږي په ټولو باندې اټیک کیږي. اوس مصر چې کوم دی مصر هغه ته دا دعوت ورکړی چې که ته چېرته غواړې دا معاهده کې ځان جوین کولی شي، دا معاهده ته ته ورګډېدلی شي. بله خبره دا چې چین یعنی چاینا هم د دې معاهدې حمایت کړی دی چې دا چې کومه مشترکه وسته دو په دا کې امن راوستلو کې غټ کردار ادا کولی شي. اکثر خلک شک کوي چې دا معاهده ولې وشوه. معاهده ځکه وشوه چې دواړو ملکونو ته زیاته فایده ده. او سعودي عرب خو داسې چې اسلامک کنټري دی او زموږ چې کوم پروفیټ دی هغه په دې کې بریډ شوی دی. نو د دې په بنیاد پاکستان هم دا وایي چې موږ خپل په خپله د دې ډیفنس وکړو. او ترکی هم یو اسلامي ملک دی، بلکې په کمینګ وخت کې روان وخت کې کېدای شي اسرائیل په پاکستان یا په نور ملکونو یا په ترکی یا په سعودي عرب باندې اټیک پاسبل کېدلی شي. نو یو خبره دا هم کېدلی شي، اکثر تجزیه‌کارو دا خبره هم منشن کړې ده چې پاکستان هم د اسرائیل نه یریږي، ترکی هم د اسرائیل نه یریږي، سعودي عرب الریډي ځنې یریږي. د دې مطلب دا هم کېدلی شي چې د اسرائیل خلاف یو معاهده وکړه چې دا کم ملک په کم ملک باندې اټیک کړي هغه به د دې ډیفنس کوي. نو که تاسو څه کوېسچن وي هغه تاسو په کمنټ کې کولی شئ. چې کله دا معاهده وشوه په ټولو نه اول په سعودي عرب کې د دې جشن مناو شو. د ترکی، د پاکستان او د سعودي عرب جنډې په یوه چې کوم بریج وي، کوم غټ هغه وي دوکانونه وي، غټ هوټلونه وي، یا داسې سرکاري علاقې وي، په هغه کې د خپل جنډې چې کومې افلان کړلې. او هغې سره سره په ترکی کې هم دا چې کوم پبلک دي هغې هم جنډې لګولې وې او مختلف قسم کې
جنډې هلاو کولې د پاکستان، د سعودي عرب او د خپل ملک. او په پاکستان کې هم په اسلام آباد کې، په سینټ جورج کې، داسې په کیله بلایسار کې مختلف قسم کې داسې چې کوم ځایونه دي په هغه کې د دې خوشي منع وکړه. او خوشي منع کولې حق هر چا ته دی، ځکه چې دا معاهده مستقبل کې د هر چا چې کوم دی په فایده تللی شي.